ګرانو کتونکو دا د عصمت شهید فرزند د دو صلې ته سلام چې دې وخت کې مېلمنو ته لاس په نامه ولاړ دی او الله پاک دې صبر ورکړي. والد صاحب هم سهار څه ټایم وتلی؟ والد صاحب مې سهار تقریبا چې شپږ نیمې خوا بجې وې، ډیوټۍ له به تلو دا ډیلي او بیا به مازدیګر راتلو. ډیوټي به دا به ډیلي تلو، نو دا هلته د دوی خانمۍ چې کوم هلته ډیوټي وه، نو به زه چې سهار تلو ما سره میلاو شو، خپل مسین یم چاپې ما پرې واخیستلې او ما ته ویل زه وایي زما نایټ دی 400 کې او د وړو خیال کوه خلک نه ایټو او نه دی نایټو چې نایټو ته به چې تلو خانمۍ ته به چکر ون، بس هلته دوی سرکې چوکۍ بیا شاخچي، هلته بس بیا په شاخچي کې بیا موږ ته اطلاع وشوله سره پاسه 7 بجې وې چې یاره هغه چایست دی شهید دی او 400 هسپتال کې پروت دی. نو بیا چې موږ 400 هسپتال ته لاړو، هغه واقعي هلته شهید پروت و او بس ډېر بېضرره سړی و، زموږ چا سره هېڅ دښمني یا بل سره چې دغه نه و، او نن سبا ملک کې دهشتګردي دا چې دا ډېر دي او داسې ډېر شهدا دي او بس یو پکې زموږ نه پلار نوم راغلی فخر پې کوئ؟ الحمدلله ډېر زیات او ډېر فخر موقع زموږ دپاره، زموږ پلار د وطن دپاره قرباني ورکړه او انشاءالله دا جانونه به ځي راځي او موږ به وطن له دا قربانیانې ورکوو. پاکستان دې وي زموږ د سر هېڅ قیمت نشته. څو وروڼه خویندې؟ موږ 5 وروڼه یو، زه پکې مشر یم. ستاسو نوم دی؟ زما محمد عماد و. څه یې پورې سبق؟ ما BS فزیکس کړی دی، 1 کال وشو او اوس پرایویټ ټیچینګ کوم یو سکول کې، او نور مې هلکه کشران وروڼه دي، هغه واړه دي، یو مې خور ده یوه دې خور؟ او یو مې خور ده. سبق باندې که توجه ورکوله او ډېره بس هغه داسې کړي وو چې موږ لکه ورور وو، ملګري وو او بس اشنا خندا به هر ټیم بس دا ګاونډ کې ټیم تېر کړی. تاسو به تپوس وکړئ ګاونډ والا ډېر بېضرره ټیم مې تېر کړی و. موږ سره کور کې ډېر ښه و، هغې اندازه ولګوو چې کور کې انسان ښایي هغه بار بیا ډېر ښایي. موږ نه یو چې زموږ پلار، موږ زموږ یو یار مړ شوی دی. زموږ یو یار مړ شوی دی. زموږ چې نن دا خبره کوو نو زموږ هم یار داسې چې په سلام کلام کې په موږ مخکې کېده که نه، ډېر هغه مینه وه او مرګ ښخ دی، مرګ شته دی او دا شهادت مرګ دی او دنیا فاني ده او آخرت دروند دی. بس شهادت یې یوړو او یقیني بس کور کې به مور لرونو خویندو له به دغه حوصله ورکړي او انشاءالله بس ډېر هم ټینګ کړی، هم ډېر دروند دی، در باندې راځي، هم ډېر دروند دی او بالکل وړل کېږي نه و، اچانک ذهن کې هم نه وه او بس الله دې راته اسانه کړي. موږ د سره کلک ولاړ یو او بس موږ خو غریب خلک یو، موږ نور څه نشته دی، هغه یو پلار و او کم از کم د DPO صاحب نه دا مطالبه کوو چې د قاتلان زر تر زره ګرفتار شي. انشاءالله داسې DPO دی چې DPO صاحب ماشاءالله ډېر کارونه داسې رانیولي دي چې ډېر امن او امان راغلی او بس وطن ته د وینې ضرورت یو زموږ د پلار په شان کسان راځي او دوی وینې ورکوي او ځي. انشاءالله موږ به هم ورکوو او DPO صاحب ته دا درخواست دی چې کم از کم زموږ د پلار قاتلان دې ګیر شي، چې زموږ د پلار ګناه څه وه. ګرانو کتونکو دغه د عصمت خان فرزند مشر زوی د هغه صلې ته سلام. خو دې وخت کې عصمت خان چې کوم دی د اویا کسان ځان سره بې ټیکټه جنت ته بوتلی شي دغه رتبه یې ترلاسه کړه او ویې د پیغمبرانو نه پس د شهید رتبه ده. الله پاک دې موږ ته هم دغه شانتې شهادت نصیب کړي او هغه زوی یې دغه خبره کوي چې زه په خپل پلار باندې فخر کوم. د دې ملک دپاره د صوبې دپاره پولیس ډېرې قربانۍ ورکړې، خو دغه حکمرانانو ته وایو چې د دې پولیس دې قربانو ته وګورئ، نن د پنجاب ته وګوره، نن سند ته وګوره، زما د پښتونخوا پولیس ته چې تا کوم ټوپک ورکړی دی نو د هغه د ډز قابل نه دی. تا چې کوم جیکټ ورکړی دی نو په هغې کې کرپشن شوی دی، تا چې کومه ټوپۍ ورکړې ده په هغې کې کرپشن شوی. په دې موقع باندې موږ ځکه دا خبرې اترې کوو چې هغه ماشومان یتیمان شو د دې صوبې دپاره، هغه ماشومان هم دا سوال کوي. دا نه ده چې یو ما وله پیکج ورکړو ما وله دا ورکړو، ځان ډېر خوږ دی، خو بیا خو هم د هغه د فرزند ته او خاندان ته او رشته دارانو ته سلام کوم چې د هغوی حوصلې په ځای دي او وایي دا ځای وایي چې زما وینه هم د دې صوبې دپاره او د ملک دپاره قربانه. دا د پولیس بچي وي ښه، الله دې ورته صبر پېښ